په کلام عربی کې درې قسمه ده. وقد يكون للتاکید والنوع والعدد. مفعول مطلق په کلام عربی کې درې قسمه ده. مفعول مطلق نوعی، عددی، تاکیدی. مفعول مطلق تاکیدی دیتا وای چې مقصود په مفعول مطلق کې تاکید د معنا فعلی. مقصود په مفعول مطلق کې تاکید د معنا فعلی. دا د مفعول مطلق تاکیدی. لکه جلستو جلوسن، ناس ما ناس. نو دا جلوسن تاکید د جلستوش. مفعول مطلق تاکیدی په کلام عربی کې نائب فاعل نه واقع کیږي، ځکه چې دا تاکید د معنا پیلی کوي. نو کو چرته دا نائب فاعل واقع شي نو به تاکید د معنا د فعل نشي کولای. دا قائم مقام د فاعل شو، حکم د فاعل واغس. کلام عربی کې تثنیه او جمع هم نکېږي، ځکه د تاکید د معنا فعلی کوي. نو کو چرته دا تثنیه او جمع شي نو د په معنا کې به زیاته راشي، نو دا به تاکید د معنا فعلی نشي کولای. کو دا تثنیه او جمع شي نو د په معنا کې به زیاته راشي، نو دا به تاکید د معنا فعلی نشي کولای. لہذا مفعول مطلق تاکیدی په کلام عربی کې تثنیه کیږي او جمع کیږي نه. خلق چوي چې مصدر نه تثنیه کیږي او نه جمع کیږي، نو هر مصدر نه د مراد، مصدر تاکیدی مراد ده چې هغه مفعول مطلق تاکیدی ده. یو د مفعول مطلق نوعی. مفعول مطلق نوعی دی ته وایي چې دلالت کوي په یو قسم د معنا فعلی، دلالت کوي په یو نوع د معنا فعلی، دلالت کوي په یو قسم او په یو نوع د معنا فعلی. دا د مفعول مطلق نوعی، دلالت کوي په یو نوع د معنا فعلی. جلستو جلستن، ناسما په یو قسم لا ناسته، ناسما په یو قسم لا ناسته. دا د مفعول مطلق نوعی. دا مفعول مطلق نوعی په کلام عربی کې 15 علامې دي. کله چې مصدر مضاف شي دا نوعی شو، مضاف شي دا نوعی دی. لکه قعدت جلوس زیدین، دا جلوس مضاف شو زید ته، دا نوعی شو، ځکه د زید به یو قسم لناستی. بیا هم د مفعول مطلق د پاره چې ګردی استاذه صفت ذکر شي دا د نوعی. وعملو عملا صالحا، عملا صالحا. صالحا مفعول مطلق، عملا مفعول مطلق ده، صالحا ورله صفت ده. وعملوا عملا صالحا. نو عمل په اقسامو ده، یو د عمل سیئ، یو د عمل صالح. نو عمل صالح یو نوع د مطلق عمل شو که نه شو. دریم، کله چې په کلام عربی کې مصدر او مفعول مطلق په وزن ده فعلتن وي، فعلتن فعلتن، دا د مصدر نوعی. جلستو جلستن، ستا مرحوی. المفعل للموضع والمفعل للآلة والفعلة للمرة والفعلة للحالة. فعلة دا دلالت په قسم او په نوع کوي، حالت باندې قسم او نوع. فعلة دلالت په عدد کوي. نو یو د فعلة چې راشي مصدر نوعی. څلورم، کله چې په مفعول مطلق تثنیه او جمعي او مخکې ورله فعلم تثنیه او جمعي، دا مفعول مطلق به مصدر نوعی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. ظنون دا جمع ده او تظنون هم جمع ده، نو دا د مصدر نوعی. تاسو ګمان کاو په الله تعالی باندې قسم قسم ګمانونه، نو قسم قسم ګمانونه دا نوعی نشو. پنځم، کله چې په کلام عربی کې مستثنا او مستثنا منه دواړه مصدر وي، مستثنا او مستثنا منه دواړه مصدر وي، د یوې مبدې نه، نو دا مستثنا به مصدر نوعی.
کله چې په کلام عربی کې مستثنا او مستثنا منه دواړه مصدر وي د یوې مبدې نه، نو دا مستثنا به مصدر نوعي. وتظنون بالله ظنون ان الظن الا ظنا ان الظن الا ظنا. ظنا مستثنا ده، مستثنا منه حذف ده. ان الظن ظنا الا ظنا، ظن مستثنا منه شو، لو ظن مستثنا شو مبدا یو ده، ماده یو ده چې زواد او نون دي، زوی او نون دي، نو دا مستثنا مصدر نوعي شو چې ان الظن الا ظنا حقيرا. مخکې ظن عام کا، رستو ظن به ظن حقیر شي. ځکه چې مخکې ظن او رستو ظن یو شانته شي، نو بیا خو استثناء د شی د خپل نفس نه وشوه، او استثناء د شی د خپل نفس نه ناجایز ده. ما جاءني زید الا زید ناجایز ده کنه. نو مستثنا منه عامی، مستثنا خاصی. مخکې ظن عام شو، رستو ظن خاص شو، دا شوه مصدر نوعي. دا 5 علامې د مصدر نوعي دي. دا 3 عامې دي چې مضافي صفت ولی فعلة الوزن. دریم د مصدر عددي، هغه ته وایي چې دلالت کوي په شمېر د معنی پیلي، په عدد د معنی پیلي. هغه دې ته وایي چې دلالت کوي په شمېر او عدد د معنی پیلي. دا د مصدر عددي. جلستو جلستن ناسوما یو ځله، جلستو جلستین ناسوما 2 ځله. مفعول مطلق عددي 2 علامې لري، رزیلی کی. یو چې په وزن د فعلتنی، نو دا به عددي، والفعلة للمرة، المرة عدد شو. بل چې اعلی د مصدر قائمه شي په مقام د مصدر، اعلی د مصدر چې قائمه شي په مقام د مصدر، دا د مصدر عددي. اعلی د مصدر قائمه شو په مقام د مصدر، دا د مصدر عددي. لکه ضربت صوتا، ضربت ضربتا بالصوت ده، صوت اعلی د ضرب شو کنه، دا د مصدر عددي. پام کوي. وقد يكون للتاكيد، کله به دا مصدر د پاره د تاکیدی، کله به د نوعي والعدد، او کله به د عددي. نحو جلست جلوسا وجلسة وجلسة. جلست جلوسا تاکیدی، جلست جلسة نوعي، جلست جلسة عددي. پام کوي. جندرل یو قاعده بیانوم. یو د مصدر، یو د اسم مصدر، یو د علم مصدر. کار در استاد مصدر، اسم مصدر، علم مصدر. مصدر دیتا وي چې دلالت کوي په معنا حدثي او اشتقاق د اشیاء ته نکیږي، اشتقاق د اشیاء ته نکیږي، دا د مصدر، دا د مصدر. ضرب مصدر ده، ضربت نه مشتق ده. اسم مصدر دیتا وي چې دلالت کوي په معنا حدثي او اشتقاق د اشیاء ته نکیږي، اشتقاق د اشیاء ته نکیږي. علم مصدر دیتا وي چې دلالت کوي په معنا حدثي او اشتقاق د اشیاء ته نکیږي. نو د مصدر او د علم مصدر فرق دا دی به چې په علم مصدر کې به لحاظ د وضع ثانی، په علم مصدر کې به لحاظ د وضع ثانی، په علم مصدر کې به لحاظ د وضع ثانی. لکه مغفرت مصدر دی، غفران دا چې د چا لپاره علم ونه ګرځي، خو ته وایې مغفرت نوم د غفران دی، مغفرت نوم د غفران دی، دا غفران اسم مصدر شو، اسم مصدر شو. بیا چې غفران د چا لپاره نوم کې، دا به علم مصدر شو. بیا شو په مغفرت مصدر، بیا مغفرت نوم د غفران دی، نو اسم مصدر. بیا غفران چې د چا لپاره نوم کې چې ای غفرانه، دا علم مصدر دی. په علم مصدر کې لحاظ د وضع ثانی دی. څنګه؟ یو ځل دا لفظ ورشوی د معنا لغوي دپاره، غفران مغفرت ته وایي که نه وایي؟ معافی ته نه وایي. بیا دا غفران وضع شو د سړي دپاره، د سړي نوم شو، دا دویمه وضع شو که نه شوه؟ نو په علم کې لحاظ د وضع ثانی، په علم کې لحاظ د وضع ثانی.
دا مسله په شط او په مد یاده کا چې په دې کې اختلاف دی چې د مصدر او د عامل په منځ کې موافقه شرط تکونه دا بحکته کاپیه بیانوي خو چې اسم مصدر یا علم مصدری نو د او د عامل په منځ کې موافقه نه د شرط بالاتفاق چې اسم مصدر یا علم مصدری نو د او د عامل په منځ کې موافقه نه د شرط بالاتفاق جائز ده چې اسم مصدر او علم مصدر دی مجردی او عامل دی د مزیدی عامل دی د مزیدی په شوب خبره زي واضح خپل لینګه